عمران خان یو ډیر غټ سرپرایز ورکولو والا دی د الیکشن حوالې سره هم ډیټ مخې ته کېښودو د رانا ثناء الله د شپې په 12:30 بجې باندې اچانک د خوبه راپاڅېدل او کانفرنس کول. بل طرف د ملګرو په لندن کې یو ځلې بیا د نواز شریف بېعزتي کومه چې د پی ټي آی کارکنان دي نو هغوی په نواز شریف باندې حمله وکړه. د عمران خان نه بعد به پارټي څوک سنبھالی نو عمران خان هغه نمونه مخې ته راوړل. ازو ملګرو مین ټاپک طرف ته اول خو راته دا ووایې چې عمران خان ولې دومره پر امیده دی ځکه ملګرو چې 130 پورې تعداد یادېږي چې کم سینیر کسان دي نو هغه د عمران خان د پارټۍ نه لاړل. نو هغه یو شعر دی وایي عجیبه رحمانه زړه دی د کتو دی چې مرګې په دنیا شته دی او تلا خان دی. دومره کسان د عمران خان نه لاړل خو اوس هم عمران خان خوشحاله دی او پر امیده دی. نو هماغه خبره ده ملګرو چې عمران خان دا خبره کوي چې یاره زه په پریشر کې ډېر ښه گیم کولی شم. که چېرې 130 پورې تعداد پی ډي ایم نه لاړل یو پارټي نه یادوم چې یا نون لیگ یا نورې پارټیانې خو که پوره پی ډي ایم نه 130 کسان لاړل نو د هغوی حالات به صحیح ځکه چې موجوده د هغوی سره پول طاقت دی حکومت د هغوی دی هر څه د هغوی په لاس کې دي خو بیا هم د دوی مخونه تاسو کتلی شئ چې هر یو مخ باندې 200 سوالونه دي خو د دغه 200 سوالونو جوابونه عمران خان سره ورسره دي او کله چې د هغه مخ ته وګوري نو د هغه 200 سوالونو جوابونه هغوی ته میلاو شي. پرون چې کومه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې د ملګرو اول خو در سره هغه مخې ته ږدمه په ګلګت بلدستان کې چې کوم غر دی د هغې نه واوره چې کوم خټ وي هغه رالوېدلی دی په هغې کې تقریبا 10 چې کوم کسان دي نو د هغې پیشنګویي کېږي چې یاره 10 کسان پکې وفات شوي دي. عمران خان چې کوم 9 کسان دي او هغه د مذاکراتو ټیم جوړ کو یو ځلې بیا د مذاکراتو دپاره پیشکش خو په دې باندې د حکومت ډېر عجیبه رد عمل دی د چا پې رد عمل راغلی دی هغه به تاسو سره مخې تقدم خو اول را سره په کمنټس کې دا شریک کوي چې آیا دا چې کوم مذاکرات دي نو دا د حکومت سره دي او که د بل چا سره ځکه موجوده چې کوم حکومت دی نو د هغوی تاسو ته ما وویل چې په هر یو مخ باندې 200 سوالونه دي. د سیر کې تاسو ته ښکاري عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے تحریک انصاف 7 رکنی ٹیم بنا دی. مذاکرات کے لیے شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اسد قیصر حلیم عادل شیخ عباسی مراد سعید اور حماد اظہر پر مشتمل مذاکراتی ٹیم بنا دی گئی ہے. دغه چې کوم کسان دي وہ نو مضبوط کسان هغوی به مذاکراتو ته کینی او مذاکرات به کوي چې کوم رد عمل پې راغلی دی ملګرو نو د چا پې راغلی دی عمران خان تم 9 مئی کے فسادات کے ماسٹر مائنڈ ہو اب مذاکرات نہیں حساب کتاب کا وقت ہے. حافظ حمداللہ کا رد عمل کم د جے یو آئی چې کوم سینئر حافظ حمداللہ صاحب دی نو هغه پې ریئکشن ورکړی دی چې د 9 مئی فسادات تا کړي دي نو ته ماسٹر مائنډ یې فساداتو تو استاد یې وی اوس چې کوم دی د مذاق ټایم ختم شو او ته به اوس حساب کتاب ورکې. بل طرف د ملګرو نواز شریف صاحب هم ډیر عمر بعد ٹویٹ وکړو ٹویٹ سے د سیٹ کے تاسو ته ښکاري شهدا کی یادگاروں کو جلانے اور ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تہذیب کاروں کے گروہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. نواز شریف کا اعلان وایي چې موږ د دوی سره مذاکراتو ته نه کینو کم کسان چې کم په 9 مئی باندې هغوی دهشتګردي پیلاو کړې ده او کم حالات یې په دې ملک کې جوړ کړي نو موږ دوی سره مذاکراتو ته نه کینو. یو وړوکی غوندې سوال درنه کوم ملګرو دهشتګرد عمران خان ته وایي پی ټي آی چې کوم کسان دي نو هغوی ته دهشتګرد وایي نو معمولی سوال کومه چې د عمران خان په حکومت کې څومره ډرون حملې شوي وي او د دوی په حکومتونو کې څومره ډرون اټیک شوي نو آیا عمران خان دهشتګرد دی که نه دوی چې په ملک کې کم حالات جوړ کړي نو هغه د ټول پاکستانو تر مخه ده. بل طرف د نواز شریف حوالې سره چې څنګه تاسو ته ما وویله چې پرون د پی ټي آی څه کارکنانو نو هغوی په هغه باندې حمله کړې وه نو دا ویلی کېږي چې په انډو هم ویشتې دی په بوټانو په چپړو هم ویشتې دی او په ګاډي باندې ورلچې هم ورړولې ده. دغه کې کم کسان دي نو هغې کې زما په خیال چې یو کس 2 ګرفتار شوي 10 کسان یادېږي چې 10 د پی ټي آی کارکنانو. نواز شریف صاحب ملګرو د کوره راوتی و چې دپاره یو کیپي ده هغې ته راغلی یو هوټل دی هغې کې چیس کله نو دغه کسانو ته ګیر چاپېره تاو شوي او دغه بېعزتي یې کړې ده. داسې کار نه دی پکار ځکه چې دا هم ویلی کېږي چې پرون د عمران خان تصویران خلکو راغستي او هغې باندې هم د چپړو ګزارونه مختلف قسم ښارونو کې دغه کردار ادا شوی نو دا ډېر فضول کار دی که هغه د پی ټي آی کسان کوي هغه د نواز شریف پارټي کوي نو د چا لیډر ته سپک نه دي کتل پکار ځکه چې ته د بل لیډر ته سپک ګوري نو بیا به ستا لیډر ته هم خلک سپک ګوري. نو چې
کوم د مذاکراتو خبره ونه هغه نواز شریف هم رد کړه. رانا ثناء الله طرف د رازو ملګرو د شپې په 12:30 بجې باندې غریب پازاب شو او راغې د خوب راپاسېدو کانفرنس یې وکړو. کانفرنس جیسے کہ تاسو ته ښکاري ملک کی ایجنسیوں نے ایک گفتگو پکړی ہے. کم د ټلیفون کال لے نو هغه چې کم د ملک ایجنسیانی دي نو هغوی دغه ټلیفون گیر کړی دی جس میں 2 طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اور اس پر آج رات ہی عمل ہونا تھا. رانا ثناء اللہ کا پریس کانفرنس میں انکشاف وایي چې دغه چې کوم 2 ډرامې دي چې کومه 13 شپه د بیګا چې کومه شپه وه نو هغې حوالې سره راځي چې په دې شپه باندې دغه 2 ډرامې کېدې خو هغه ناکامه شوي. 2 کمې ډرامې دي ملګرو د یوې حوالې سره دا خبر راځي چې یاره عمران خان چاته ویلی دي چې موږ به داسې چلو کړو چې په یو کور باندې به ډزې وکړو د هغې نه به ویډیو وکړو او هغه ویډیو به په انټرنیشنل میډیا باندې ورواچو چې کوم حالات په ملک کې روان دي. بله چې کومه ډرامه یادوله نو زنانه یادوله یا چې هر څوک وه چې د هغې سره به جنسي تشدد وکړو او هغه ویډیو به هم مونږ انټرنیشنل میډیا ته ورواچو. نو رانا ثناء الله د شپې په 12:30 بجې راغی او هنګامي کانفرنس یې وکړو چې دغه کم هر څه دي نو هغه ناکام شو. خو رانا ثناء الله خو بېګا د خوب و نو سار چې راپاڅېدلی نو لږ به دماغو کار شروع کړی چې یاره کم از کم په دغه پریس کانفرنس کې یا دغه چې کوم ټلیفون دی نو دا مخې ته کېښودلو چې څه خبرې شوي دي یا چې کومو کسانو سره رابطې شوي دي نو کم از کم د هغوی نمونه به مخې ته ایښودی وی نو خلکو ته به پته لګېدلی وی چې عمران خان یو داسې قسم کردار ادا کو. دې سایډ کې تاسو ته ښکاري چې پرون کوم صحافیانو سره د عمران خان خبرې شوي دي کوم کانفرنس شوی دی نو په هغې کې د یو صحافي سره چې کومې پرسنل خبرې شوي دي نو هغه زه د دې ویډیو په اخره کې एकदम هغه ډېرې زیاتې ضروري دي اورېدل. خو دې سایډ کې تاسو ته ښکاري فوج سے کوئی لڑائی نہیں جل وقت تبدیل ہونے والا ہے الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی میری نااہلیہ گرفتاری کے بعد معاملات کو شاہ محمود قریشی پرویز خٹک دیکھیں گے کچھ لوگ دباؤ میں چھوڑ کر گئے اور کچھ بے نقاب ہو گئے. وای چې کوم کسان لاړل نو په هغې کې څه په دباو کې رالل او هغوی لاړل او څه چې کوم دي هغه بې نقابه شو چې دا د پارټۍ سره غدار دي او دا یې هم ویل چې الیکشن به مونږ ګټو انشاءالله العزیز. نو تاسو ته چې څنګه مه وویل چې یاره عمران خان ډېر پر امیده دی نو دال میں کچھ کالا ہے نو هغه څه دي ملګرو هغه خو به چې کله راتلونکي وخي نو د هغې سره به پته لګي چې څه کیږي. نو هغه وایي چې د فوج سره زمونږ هېڅ لړۍ نشته څه جنګ جګړه نشته فوج زمونږ فوج دی. پی ټي آی چې کومه قیادت دی نو زمان آباد کې چېرې زه گرفتار شوم یا زه نااهل شوم نو زمان آباد به پرویز خټک او شاه محمود قریشي د پارټۍ سربراهي کوي. د مراد سعید حوالې سره عمران خان بېګا دا خبره وکړه چې د راروان وخت یو بهترین لیډر دی څوک مراد سعید. دغه چې کوم کسان د هغه سره فلحال ورسره دي نو هغوی په ډېرو درنو لفظونو یاد کړه ځکه چې ډېر په تکلیف کې دغه کسانو وخت تیر کو. بل طرف د ملګرو د سیټ کې تاسو ته ښکاري پی ٹی آئی چھوڑنے والے 50 سے زائد لوگوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے. دا خو د پرونۍ ورځې خبر دی چې 50 کسان یادېږي چې د جهانګیر ترین کومه نوې پارټي ده نو د سره په رابطه کې دي. خو نور چې څومره خبرونه راغلي دي نو د هغې مطابق د 100 نه چې کوم زیات کسان دي نو هغوی د جهانګیر ترین سره رابطه کړې ده چې موږ به ستاسو په پارټۍ کې یو او جهانګیر ترین سره میلاو شو. خو دغه کسانو خو خپل عزت لاړو په خاورو کې میلاو کو ځکه چې عمران خان د هغوی رکنیت هم ختم کو. هغې چې کوم د واتساپ ګروپ دی نو هغې ختم کو. بل طرف ته رشته دا خبر هم راځي چې کوم د عمران خان نه کسان لاړل نو هغوی خپل د واتساپ ګروپ جوړ کو او هغه واتساپ ګروپ کې هغه کسان دي کوم چې د عمران خان نه لاړل. نو زه خو وایم دغه کسان به پکې سره خپل گپ شپ لګوي ځکه که دلته یو کس اوټ ورکوي خو د عمران خان په نوم باندې یو ایم پی اے ایم این اے له ورکوي ځکه د ایم پی اے او د ایم این اے کردار که په خپله علاقه باندې وګورې نو هغه ډېر زیات زیرو وي. ولې زیرو وي چې هغه ایم پی اے او ایم این اے په دې مطمئن دی که زه کار وکم او که ونه کم نو د عمران خان په نوم باندې ماله خلک اوټ راکوي نو هغوی به بس اوس واتساپ کې خپل یو بل ته قیسې میسې کوي. نور خو زه وایم دغه چې کوم کسان لاړل نو هغوی ته به وروسته پته ولګي چې دا موږ کوم کردار ادا کړو. اوس راځو ملګرو چې کوم د صحافي سره د هغه خبرې شوي کومې پرسنل نو هغه ستاسو سره شریکوم. اولنی چې کوم سوال د هغې صحافي و نو هغه دا و چې ته دومره پر امیده ولې خوشحاله ولې ستا په مخ باندې دومره پر امیدي ولې ده. نو په جواب کې ورته هغه وویله چې د 10 جونه پورې انتظار وکړئ زما په مخ چې کومه پر امیدي ده
کومه خندا پیشي ده نو تاسو ته به په خپله پته ولګي چې زه ولې دومره پر امید وم. څنګه حالات چې په تیزۍ باندې دوی تبدیل کړل او کم حالات یې جوړ کړي دي نو هم په دغه طریقه به دوی ریورس ګیر اخلي او په دغه خپل حالاتو باندې به وروسته خپیمانئ او په دې کې به هم دوی راګیریږي. بل سوال یې وکړو چې ته څنګه پر امید یې چېرې د حالات به زموږ طرف ته راځي. نو ډېر ښکلی جواب یې ورکړو کلاړي دی نو د کرکټ حوالې سره ورته خبره وکړه چې مونږ د مخالف ټیم کردار ته ګورو چې د دې بیټسمین څه سوچ دی نو په هغې مطابق ورله موږ بالر هم راولو او د هغې مطابق ورته کلاړي هم هغه طرف ته اخلو. نو هغه پورې موږ خپل ریاکشن نه ښکاره کوو چې تر څو پورې موږ د کلاړي په سوچ باندې نه وي پوه شوي. نو چې کله موږ د هغه په سوچ باندې پوه شو نو هغه بیا خپله هم حیران وي چې د بالر زما نه په کومه طریقه باندې دا کیچ ویست یا د کپتان دا کلاړي ما ته په کوم وخت کې هغه طرف ته بوتلو. نو بیا په دې طریقه باندې هغه ټیم ته په ډېره ښه طریقه باندې مونږ شکست ورکو. چې کم 10,000 کسان ګرفتار شو نو د هغې حوالې سره ته هم دغه صحافي تپوس وکړو چې 10,000 کسان ګرفتار شوي دي د دې حوالې سره ته څه وې. نو په جواب کې ورته عمران خان وویل چې د دغه 10,000 کارکنانو دپاره ما فنډ را یوځای کړی دی او د دې لپاره ما بهترین وکیلان برابر کړي دي. ډېر ژر به انشاءالله العزیز چې د دغه خلکو مقدمه زه په دغه وکیلانو به راوهمه. دې کې چې کوم کارکنان دي او هغوی بېګناه دي نو انشاءالله العزیز چې هغوی به ډېر زر په دغه وکیلانو باندې زه رازادوم. چې کومو کسانو دا کار کړی دی نو هغوی خو آلریډي ټول پاکستان دا خبره کوي چې دغه کم کارکنان دي نو دوی له سزا پکار ده چې هغوی کم حالات جوړ کړي دا نه و پکار. ځکه چې زه یو لیډر پسې ولاړ یم هغه لیډر ماله د پرامن احتجاج کال راکوي د هغې باوجود هم زه توړ پوړ کومه نو دا د دغه لیډر نوم بدنامول دي. د الیکشن حوالې سره ته هم تپوس وکړو چې الیکشن به کله نو یو ځل یې ورله بیا د 10 جون چې کوم تاریخ دی نو د هغې حوالې ورکړه چې د 10 جونه پورې انتظار وکړئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې الیکشن کله کیږي. نو والله اعلم ملګرو چې په 10 جون باندې به داسې څه کردار وي یا د 10 جونه پورې به دا حالات څنګه دی بل طرف ته راځي نو هغې باندې خو به د عمران خان سوچ پوهېږي او د هغه څه حکمت عملي ده نو هغه به پوهېږي چې یاره څه کردار ادا کول پکار دي. نو 10 جونه پورې انتظار کوو او چې کوم حالات د 10 جونه پورې تیریږي نو دغه اپډیټ په ستاسو سره شریک کوو. دا و ملګرو د پرونۍ ورځې اپډیټ خو ویډیو د ملګرو سره شیر کوي او ډېر ملګري وایي نوید بی ته ډېره غټه ویډیو جوړې. نو د 2 ورځو چې کوم خبرونه وي هغه ستاسو سره زه په 15-20 منټ کې شریک کوم. نو دا خو داسې نه ده چې یو خبر زه تاسو له راوړم نو بیا به زه کم از کم د ورځې 6 ویډیوګانې جوړوم. نو زما دا کوشش چې په یو ویډیو کې چې کوم خبرونه تیر شوي دي نو چې هغه زه ستاسو سره مخې ته کېدم. چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.